أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دو جمعے مخ کے دا رسول اللہ مبارک دا دی عظیم سفر کہ دا حضور پاک مبارک لیا معجزہ دا داغی بیان درتاو او دا آیت چی دا ماستاسو مخجولوس دا داغی سفر مقدمہ دا. دو قسم معراج دا حضور پاک شوی دے. یو یقظتن چی پوی خطلے دے، پوی خید اللہ سر ملاقات کرے دے. دا اللہ لیدل ما تاسو طویلیو پدے کے بعض عالمان اختلاف لری و اکثر علماوی چی اللہ لیدلم شوی دے، ملاقات کے شک نشتا خو شوی دے. او دویم قسم معراج دا حضور پاک مبارک اغیت دے معراج منامی وی، دا خوب معراج. اغا حضور پاک یوزلنا بار بار تلے دے، خو زمان دا خوب لیدل او دا پیغمبر دا خوب لیدل دے کے فرق دے. زمان خوب سے یقینی نوی، خوب بعض وقت کے بندے یو شانوی نی تعبیر بل شانوی، او منگ پخپل خوب یقین ہم نشکولے، او دا پیغمبر خوب یقینی وی. دا پیغمبر پا خوب کے شک نی. حضور پاک فرمائی تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم، کہ دا پیغمبران استرگی اودیوی پٹیوی خزڑی بیداری. دا پیغمبر خوب وحیوی چی پا خوب کم پیغمبر تا سووی لشی پاغیب عمل کئی. زمون خوب خوص دلیل نری شری، تبشیر و بشارت دے. رسول اللہ مبارک خوبونو تا مبشرات ویلی دی، دے انسان ذڑ پہ خوشحال شی لیکن عمل پہ نشکولے. او پیغمبر خوب باقیدہ وحیدہ دا غزڑ بیداری. ابراہیم علیہ السلام تا پا خوب کے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بچی توید خوب انما چدتا علالو ما صد خیال دے. گورو اس کذپا خوب کے او سڑی ہوئی نینو پدے تعمل نشکولے. وہ کہ ابراہیم علیہ السلام کولی دنو فوراً ازوی سر مشورہ اکڑا بچے سنگا دے خیال دے. اغا و تسوئی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. بابا چے اللہ رتس حکم کڑے دے بس عمل پہ کوا. معلومی کی دا چے پیغمبر تا پا خوب کے سعوی لشی دا اللہ را طرفنا اڈر و حکمی. نو دا حضور پاک دا دو قسم معراج شوی دے. یوزل پوی خطلے دے امی دا تووی، یوزل نا بار بار پا خوبونو کے تلے دے. خدا بنوے کہ دا خدا خوب واقعہ دا حضور پاک نا، دا خوب او دا وی خیقے کے شریع حکم کے سخاص فرق نشتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے معراجونو کے بعضی سیزون لی دلی دی او اغی امت تا بیان کری دی. لکہ حضور پاک فرمائی کہ دو فرشتو دا لاسا اونی ولم نوزے پیو ناشنا علاقہ چکر راکو زیو گردولم. یوزے کی میں یو سڑی اولت چے پا ملاستے او پزمکا باندے او یو فرشتہ دا اغسر دیر زیاد کانی پراتا دی غٹ غٹ تیگی دی وسرا. دا فرشتہ پا دی تیگا باندے دا سڑی اولی دی چیغی کی دا سری چپڑ شی او دا کانی او تنبیگی لری لار شی. دا فرشتہ لار شی
او هغه کانې روچتای چې هغه سنگ راشي دله د سر واپس جوړ شوی وي نو بیا ولي نو بیا دا کانې او تنبیږي دی چې ترسو کانې لذي او وروړي د سر جوړیږي او بیا ولي او دی وته دا چغې وی وینې ته بیږي ما وې دا سوک دی ما پوی کې دا سوک دی وې مخ کې ځه بیا د الوای وې چې مخ کې لاړم نو مخ کې مې بیا د وینو دریاب ولید خوټ کېږي بالکل لکه اور باندې چې وینه جوشيږي او یو سړی په دې میانس کې ولاړ دی ا سړی راځي غاړه لا او په غاړه یو بل کس ولاړ دی او هغه سر ډیر زیات کانی پراته دي چې دې څنګه نږدې شي دې غاړه ته د غاړه دا کس په کانی ولي خدا سره سه ولي چې په دې خله کې ولګي او چې په خله ولي نو هغه کانی دومره تیزي چې دا سړی واپس د دریاب میانسته ورسي دومره تیز غزاری دا خلی پیولی نو هغه بیا را رواني او چغي وی غاړه تا او د غاړه دا سړی چې را نږدې شي بیا پکانی ولي او رسا په خله لګي په دې جبا او دومره زوري چې واپس د دریاب میانسته ورسيږي او خوټ کېدلو وینو کې چغي وی مې تاسو کې دا خلا په عذاب کې پروت دی وی مخ کې ځه چې مخ کې لاړو داسې خلقم اولیدل چې د اغي خېټه ډېر زیاتې غټې وي او دا خېټو دنه کولمیه د بار نخکارې دي او په خېټو کې دنه ماران لړمانانو اغي ولا په خېټو کې دنه ټکونه ورکول او د چغې والے ما وی دا خو ډیر بدبخت دی خو هغه مار لړم له لاسم نشي وروړي هغه وجلم نشي او چغي وي او خټه خېټه د بار نخکاری وی مخ کې ځه وی چې مخ کې لاړم یو غار می اولید د تنور پشار چې ویخه کولو او خله تنگوا او په دې غار کې اور بلید او بربند خزه او بربند سړی پکې او چغي واله نو دا اور چې کله لمبوي نو دا خزه دا لکان او جنکه خزه سړی دا بر راشي وی قریبی چې د تنور نه بار رو غورځيږي د غار نه خو چې را غورځېدو تشي نو دا اور لمبخ کته شي دی بیا لاندې لاړ شي دا پکې سوځي روچتيږي په دې اور کې وخته کېږي مې دا خلوي غم کې پراتی دا سوکتي وی مخ کې دا وی چې مخ کې لاړم نو باز کسان می اولیدل چې نکونه د تانبیری د تانبه او خارخ په لګیدل دي او په دغه نکونو ځان ګرای دغه نکونو باندې لګیا دي او ځان ګرای او ویني ته بیږي او نوونه ته بیږي د تانبی نکانی دي مې دا خلا په مختری دا سوق دي و مخ کې لاړ شه و چې مخ کې لاړم نو بل یو قوم می ولیدا اغوی سکول دا اغوی بربندو بربند او مخ کی رستو اندام پوری غوخین خطه وی مخ کی رستو اندام پوری غوخین خطه وی او د دوزخ کانی لګیو خوړلې غټ غټ کانی د دوزخ رالی او هغه خوري ما وی دا سوق دی دا خلا په مختدی ورته وی مخ کې ځه وی مخ کې لاړم وی نور یو قوم می اولید یغی تسخا مردار وخی پرتی دی او وگی دی او فرشته وحی اغا مردار وخی پی خوری چه شاب دا وخی خورا اغا نخوری او دا فرشتی ڈبی چه خام خواب دا وخی خوری وی دا غی نسخا بیندی چنجی پی اختی او دی لگیا دی وگیم دی فرشتیم وی ناغا سخا مردار وخی خوری وی دا غی نمخ کې می دوزخ ولیده په دوزخ کې خزه ډېر زیاتې می ولیده زنانه پکې ډېر زیاتې وي دا می پکې ولیدلې وی دا غی نمخ کې لاړم یو بل کس می ولیده چې یو فرشته په سر ولاړه وا او فرشته سره یو چاکو خدا سے کونډه چاکو راتاو هغه به ولا په دې وخت کې ورکا او را به کړه دې سټه پوره به ولا دا وخت کې وشلاو دا سټه پوره د بچی غکړي هغه بد کونډر اواغشت دی بل وخت کې به ورکړه دا به راخ کړه دې سټه پوره به ولا دا وشلولا
چې دا به اوښلوله بیا به دا طرف جوړ شوی نو بیا به ولا دی وختي کې کېښود او سټه پورې به راښکا نو چې دا به اوښلوله او دې خوا به شو نو دا به جوړ شوی نو دا به ولا شلو د ورته چغې والې ما وی دا څوک دی دا خو د هغې نه زیات په غم او په تکلیف باندې اخته دی وی مخکې ځه وی مخکې لاړم او ډېر زیات خشته ښکلې خلک ډېر مزېدار چې شاته مې وکتل نو شی ډېره بدرنګه وه نیم خشته او نیم ښکلي چې ما به یې د بدرنګتوب ته وکتل نو نفرت به ترې راغی او چې د خوبصورتۍ ته به مې وکتل نو خوشحاله به شم وی یو کس ولاړ وی ورشئ په دې نیر کې ولامبئ وی دا خلق لاړل په هغه نیر کې ولامبل وی هغه بدصورتي ته لر شوه ختم شوه او چې کوم طرف یې څخه او خراب وه ټیک شو خشته شو وی مخکې دا څوک دي وی مخکې ده وی چې مخکې لاړم نو نور خلک و ډېر زیات خوشحاله ډېر زیات خوشحاله هغوی لګیا دي او غنم ریبي او ډېر زیات ورته خوشحالۍ او چې سینګ غنم کټ کې نور لوی شي چې هغه کټ کې د هغې په ځای نور روخېږي چې هغه کټ کې د هغې په ځای نور روخېږي ډېر زیات ورته خوشحاله دي ما وی دا لا کم قوم دی وی مخکې ځه وی جنت ته یې بوتلم جنتونه مې ولیدل دوزخونه مې ولیدل ما دې دواړو فرشتو ته وویل چې تاسو خو ماله ډېر لوی چکر راکړه اوس مې پوهې کې دا خلک څوک وی هغې وی چې اوس ته مونږ ال وایو هغه ړومبی کس چې تا ولیده چې په ځمکه به پروتو او سر باندې به ولا کاڼې را بره و کاڼې به تمبېده او د به چغې والې دا هغه کس دی هغه کس چې قرآن یې زده دی تلاوت یې نه کوي مونځ یې زده دی او مونځ نه کوي دا د بېلمازه سزا ده او دا د هغه چا سزا ده چې قرآن یې زده دی او د قرآن تلاوت نه کوي دی د قبر عذاب دی دا د قبر عذاب دا چې سړی مړ شي نو د خدای خوښه ده چې 1,00,000 کاله دا عذاب ورکوي که 1 کروڑ کاله ورکوي که 1,000 کاله ورکوي که ولا میاشت ورکوي او که هر څومره ورکوي الله ته پته ده چې څونه موده به دی په دې عذاب کې پروت دی رونو ګورې څونه ګران کار چې مونځ سړی نه کوي مونځ یا قرآن دې زده دی او تلاوت نه کوي دغه دی مثال دی بس چې ساده نه ودي بس فرشته به درته ولاړي دا سر به دې په دې کاڼې ولي والله که دلته موبایل او فیسبوک پکار شو نن ټول خلق لګیا دي په نټ او په فیسبوک اخته دي او د خدای قرآن ته هېر نن خلکو ته ښه منځونه یاد دي منځ څوک نه کوي ډېر خلک ماله راشي وي دعا وکړه زوی مې منځ نه کوي چې منځ شروع کړي او بعضې داسې خلک هم راشي وی دعا وکړه پلار مې منځ نه کوي چې خدای د منځ توفیق ورکړي او بعضې داسې خلک هم راشي چې وی خاوند مې منځ نه کوي دعا وکړه چې منځ شروع کړي رڼو خدای څومره ښکلی شکل تاسو له درکړی څومره ښکلې اندامونه الله درکړي دي دا مونځ خو د خدای سره پټې پټې خبرې دي دا مونځ خو الله سره معراج دی نو ظالمه مونځ ولې نه کوې د دنیا کار له خو پېشمني پاسې او بخور له خو نیمه شپه منډې وې 100 روپو مزدورۍ له خو د غرمې منډې وې په خولو کې نو په مونځ تا څونه ټیم لګي چې ته مونځ نه کوې روڼو مونځونه کوې او چې چالم قرآن شریف نه ورزي زده کې او که چاله ورزي د قرآن شریف تلاوت کوي ګنې دغلته به بیا چغې وهی چې خدایه وخت هسې بېسه تېر شو هغه انټرنېټ او هغه فیسبوک خو زما په کار نه شو څه زه به څه کوم دا د قبر عذاب دی د قبر عذاب او الله ته پته ده چې 100,000 کاله او 100,00,000 کاله به چلېږي وی هغه بل چې تا د وینو کې ولیده او په دې خوله به یې ویشته او هغه دریم چې تا ولیده هغه دریم چې هغه په خېټه کې دننه ماران او لړمانان پراتو هغه بل چې تا ولیده چې هغه د وینو په دریاب کې او بل چې دې ولید چې د جهنم کاڼي خوړل دا سودخواره دي دنیا کې چې څوک سود کوي او سود خوري نو د چا سزا به دغی چې د وینو دریاب کې به پروتي او خټ کېږي به او فرشته چې غاړې راځي په دا خوله به اولی او واپس به د دریاب منځ ته رسوي بعضې سودخوارو دا علاج د قبر عذاب
او د بعضی سود خورو دا علاج دی چې فرشته به وਹੀ او دی به د جهنم کاڼي خوري او چې څوک زکات نه ورکوي دا غم دغه علاج دی زکات چې نه ورکوي دا غم دقه د قبر ازاده چې دا مال به ولا خدای د جهنم په کاڼو باندې بدل کې او صرف انګار به یو فرشته به وای چې دا خوراو په دې خېټو کې به ورچي آها زکات نه ورکوي چاله ساتي یہ بدبخت سوچو کا اے ظالم سوچو کا چې نه ورکه چاله غټي بچولا بچيري د دې عذاب قبر نخلاصول شي اب چی بدی پدی مال مزی کوي او تب دقه سے د دوزخ کانی خوره اور لمبه بدر باندې بلیږي او سود چاله کې بچولا رونولا رونولا بچولا نوسولا خذلا دیل سود کې چې ملشه قسم په خدای په مال بدوي خندا خوندي او مزه کوي لا سونه بټه پي دغه دو درې ورځې غم باسه د خلکو د وجنو کې بیا غم ختم بیا بابا نه دی یاد بیا بیبي نه دی یاد بیا مشر لالا نه دی یاد بیا کاکاجي او ماماجي نه دی یاد دا پاتې شو خبر اخلاصه شو کول سود چاله کې بوینو دریاب کې بولاړي کول سود چاله کې بیا به په خېټه کې دنه ملړمانان پراتی او په خېټه کې دنه به ماران پراتی او ټکونه بدل درکې او کانی بخوره اے سود خورو سود سونه خطرناک او نن دنیا په سود اخته لوی لوی خلق په سودونه اخته دي قسم دې حجونه عمریم کوي او سودونه کوي یو حج نه قبليږي او نه دې مستقبليږي ان دې روزه قبليږي ظالم سود کې رسول الله مبارک فرمایي زرزانه درته نه درهم الربا اشد من 36 زنیتن شپږ دیر زناکارې چوکې دومره په الله نه خپکیږي لکه د سود په 1 روپۍ چې څومره الله خپکیږي د شپږو دیر شو زناکارونه سزا دی او رسول الله مبارک فرمای وی سود او یا چند گناه دا او یا چندا وی پټولو کې راکوټه دادا چې سړی د خپل موت مور سره بدفعلیو کې داسې مثال دی چې ته سود پیسې خوره داسې مثال دی لکه او یا زل چې بنده د خپل مور سره بدعملی خلکین خطر نن په سود گناه حرام د سود خور په قبر د پاسه میګې نه ګرځي یریږي چې منډه ته وای او ما ته وسم یو قبر معلوم دی بابا جی ما ته خولیو یاره مونږ چاته نه خایو نامناسبه دې شي بعضې مرګرو ته به معلومي چې دا قبر نه د خوره راوړو د میګو په سوړه دی واچولو میګي به په ګنټه کې تختی دا دورې نوم مال داسې خلک شته سود خود تبعی دا نن دنیا لګیا او یوازې دا سود نه لري چې دا پیسې ولا ورکه ها دا شل در مې درکړو مال او 15,000 راکې دا 1 لک مې درکړو مال به 1.5 لک راکې او چې ټیم پوره شي درې نه کې اوس په 2 لک راکې او چې ټیم پوره شي درې نه کې اوس په 2.5 لک راکې دا خو دې سود نور خلک کې کم سودونه کوي ها موټر ولا ورکی غریب ته ضرورت ته قرضه ده وی ها دا موټر دل در کوم پسو پلاس تکا په قرضو د شپږو میاشتو په قرضو مې دل درکو د کال په قرضو مې دل په 100 روپے درکو او ډیره خدا بیا وته اوسې په ما پاته لکرا خرڅ کا نقد ولاته لک روپے ورکی او ماغه موټر ته واپس والی پاته لک روپے باندې ته واخلی 2 لک پاتې شو غریب ته خو فایده شو کنه اته لک او ته ملو شي ولی هغه قرضداري په کار به راشي او 2 لک روپے په مفتو کې ور وړې دي شپږ میاشتې پس په 2 زیاتې دا خو ماسه مثال درکو ورشه خلک د موټرو کاروبار کوي د 15 لک روپو موټر په 5 لک خرڅ د 3 میاشتو د 2 میاشتو په نیټه په خرڅ کی په 6 لک روپے د 15 لک موټر او بیا وته وي سي خرڅه کنه په مې واپس را خرڅ کا او په نقدو په 15 لک ته په نقدو وایي
پنځه لس غله ورکي اپې لګي او بیا چې 2 میاشتې پوره شي نو هغه سود دا 15 لکه سود شو کړ. بعضې داسې ځان له هوښیار جوړ کړي چې بارګین کې به ناستي ملګري به شریکوال به یو به پې خرڅ کړي بل به یې وایي، یو به پې خرڅوي او شریکوال دي او بل به یې وایي راشه هلکه وایي ځه دا خپې والا اوبو ته کې مړه ظلم کې یو غریب دی او هغه ته پیسو ضرورت دی قرض والا ورکا او که په قرضو پیریږي چې رانه خوري ورته وایي وروره لږه ګټه لږه خوره. نن سبا ډېر خلک د خواهشاتو لپاره لګیا دي پردي قرضونه په ځان بار کوي او بیا نه ورکوي. ضرورياتو لنه خلکو ته پته وي که بوجۍ وړوله چانه پیسې وغواړي څوک درکوي منع کوي یې درنه نه. یو ډبګي غړولای چانه قرض وغوښتل نو خیراتی به هم دله څوک درکړي، که بچو جامولای چانه قرض وغوښتې نو خیراتی به هم دله څوک واخلي. خو چې دا 15 لکه قرض راکړه او 10 لکه قرض راکړه او 20 لکه قرض را دا خواهشاتو له غواړي او بیا نشي پوره کولی ورکولی هم نشي. یو نه 10 لکه قرض بل نه 10 لکه بل نه 15 لکه بل نه 10 لکه بل نه یو د یو نه نه خبر بل د منه کروڑ 2 کروڑ روپۍ والی په هغې لګیا سودونه کوي او خلک یې غرق او تباه کړي. خدای ته وګورئ ورو زما واسطې څوک هم اوري مر بربادوئ ځان له خیرت د دنیا د لږ عیش دپاره او د خوشحالۍ دپاره او د ښځې او د بچو د خوشحالو دپاره خپله خیرت مه خرابوئ. د قبر عذاب به ډېر خطرناک دی، نه ترې تښتېدی شي او نه دله څوک مدد له راتلی شي. نو سود خطرناک شی دی، توبه وباسئ توبه. بانډ سود دی، خلق بانډونه ساتي بالکل سود دی. جواری سود دی، د سود یو قسم دی خلق یې کوي. لاټري سود دی خلق یې کوي، یو قسم سود دی. دا ټول ګناه ده او ناروا دي او حرام دي. موټر سایکل سره خلق دا چل کوي، ورشي هلته والي موټر سایکل په څو دی؟ دا جي په 80,000 روپۍ. ما سره پیسې نشته، قرض بدله درکم، په کشتونو بدله درکم. ټیک ده که قرض څوک شی ګران ورکوي خیر دی، په کشتونو څوک ګران ورکوي خیر دی، خو بیا ته واپس وایي یا ته بل شریکوال والی په نقدو. دا ظلم دی، هم ظالم دی، ظلم کوي. سودی کاروبار ولې کې سود ورکون کې اغشتون کې د سود په 2 کسو منځ کې دلال لیکون کې چې څوک د سود شتام درته لیکي، گواه چې څوک گواہی کوي، دا ټول رسول الله مبارک فرمایي په ګناه کې برابر دی. لګیا دي خلک سودونه کوي. وی هغه بل چې تا ولیده کم یو هغه چې ځان سخاق وخه ورته پرته وه، سخاق وخه او ورته وی شابه دا غوښه خوره او هغه نشوه خوړی. او بل چې دی ولید چې هغه تانبي نوکونه او ځان به پې ګرو او غوښې ځان نه بوتلې. دا ړومبي چې دا سخاق غوښه یې خوړه مرداره او فرشتې به ډبو چې خوره دا هغه کس ته چې غیبتونه کوي، پردي غیبتونه کوي. نن سبا ټوله دنیا لګیا د غیبت کوي که نه کوي؟ هر سړی لګیا. خفه کېږه مه، مولام پکې ګیر دی، خفه کېږه مه. غیبت داسې ترسکون شی دی لکه چې بازار کې بې مالګې چولې واچې هغه د چا نه تېرېږي او ورته وایي چټنیم پکې ور واچوه ترسکونې به شي، او نیمبوم پې د پاسه نه چون کا، یو ډبل نارنج پې د پاسه نه چون کا، نو ترسکون شي. دقه رنګې زمونږ مجلس بغیر د غیبت نه ترسکونېږي نه. 2 کسه په پوله ناستې نه د بل غیبت. جمعات کې چې مونځ وشي 3-4 کسه یوځای شي، اکثر د خپل مولا غیبت شروع کوي یا پسې چې مونځ مولیان چې 2-3 یوځای شي یا مولا صاحب هم خفه کېږي هم په درس کې د بل مولا غیبت کوي، پیران صاحبان او مریدان صاحبان د بل پیر غیبت کوي. داسې په غم خلک اختر د غیبت د لاسه. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. دا مخوخه ده چې د بل مسلمان مرداره غوښه وخوري نه، نو غیبت یې ولې. او د غیبت لوی نقصان څه دی چې د چا غیبت دی او که خپل ټوله نیکي دی هغه ته ور وبخل. ظالم هسې دې منځونه کړي بل ته دې وبخل، هسې دې روجې ونیولې او بل ته دې ثواب وبخه. ولې دا ظلم کوي؟ دا غیبتي سړی دی. او دا بل کس، دا بل چې دا پنتانبي نوکونه او په ځان یې راښکل او د ځان نه دا غوښې دوړولې، دا هم د غیبت والا سزا ده. چاله هغه سزا ده او چاله دا سزا ده.
او بل چې دی ولیده چې وختي کې به دلته کې ورته چاړه ورکړو د سټه پورې به ولا راخکا دا څوک دی اوس پرته پته ولګي دا دروغجن چې دروغ وای او هغه مشورې په خلکو کې مخکې بسوکو مخکې به یو کسو یو ډلې ته براغ نو دروغ به وي نه به هغه به خلکو واورېدل نو بیا بلال بلې حجرې ته نو دروغ به وي نو خلکو به واورېدل نو بلې حجرې ته بلال نو هغه دروغ به وي نو خلکو به واورېدل اوس څه کوي اوس دروغ جوړ کړي نو په فیسبوک یې ورکړي نو ټک ولا ورکړي نو دنیا ته ورځي او زیات دروغ مونږ چاله وایو د لیډرانو دپاره وایو آی هاي چې چاله دی اوټ ورکړی د MNA صاحب هغه له وایو چې چاله دی اوټ ورکړي MPA صاحب هغه له دروغ وایي ظالمه سوچ وکړه مزې هغه کوي آخرت ته خرابه MPA صاحب دې پکار دي چې ستا شکریا ادا کړي MNA صاحب له پکار دي وسیع صاحب له چې ستا شکر ادا کړي نو ظالمه ته ول آخرت خرابه مال هغه ګټي دولت هغه ګټي بچی د هغې مزې کوي په اسلام آباد او په مرې کې اټلې هغې اخلي او ظالمه خوار شي عذاب ته ګټې د قبر دا ولې دا خلق قمقل دی دا خلق ولې د لیډرانو په سر یو بل سره جګړې کوي دا خلق ولې د لیډرانو په سر باندې کنځل کوي یو بل ته دا خلق دی لیډر خلقو له څه ورکړل نه پوهېږم چې دا تاسو یې خدای ته وګورئ خپل خیرت د بل لپاره مه خرابوئ چې نیک لیډر دی وي مشر وي او نیکه خبره کوي خوروا لیډر دی پاک سړی دی MPA MNA دی پاک سړی دی او په اسمبلی کې ښکلې خبره وکړه او مشتره دین خبره وکړه خوروا ثواب به دې وشي د بېدینۍ خلاف خبره وکړه هغه خوروا ثواب به دې وشي لیکن د لیډر دی څه کړي نه دي غول بل کړي دي ټیس پې هغه اچوي ایو سړی له غول نه ورتلل نو ګرځېده وي څه کې وایي چې ته غټه توپړه ګورم وي خوار شي څه پې کې وي ټیز راغلی غول خو نشم کولی خو چې په پردو خو ټیز واچوم که نه ای های های امون خلک به څه کوو زمې MPA صاحب او زمې MNA صاحب ای چاپلوسو خفه کېږي ما درته قار شومه ای چاپلوسیانو څه کوئ ظالمانو قبر له خپل د ماړه در باندې خفه شي قبر خپل تباه کوئ او د دې دروغجنو دوکهبازو ګڼکپانو حرام خورو دپاره تاسو پراپېګنډې د دروغو کوئ چې دا ټول عمر دروغ وای دا ټول عمر منځ نه کوي روجې نه نیسي حرام خوري حرامو کې خوله او لاسونه پراته دي ګندونو کې نیکبخته روکه دا خلک دا ګند خدای ته ودرېږه الله رضا کا ټول په فیسبوک یو د یو لیډر پسې کنځل او بل د بل لیډر پسې کنځل یو د لیډر نه خر جوړ کی او په موبایل یې خورئ بل د بل لیډر نه سر ولا دا لیډر کې وجود ولا د سپیکی دا ای هاي هاي خدایا دا انسان چا پیدا کړی دی الله او دا خپل شکل چا ور کړی دی الله لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خپل شکل نو الله چې کوم خپل شکل بندل ورکو نو ظالم هغه خپل شکل ولته خرابې په دې فیسبوک نو راځي سر د یوې تنه د بل سر ولدا یو کس کی تنه ولدا سپیکی تنه ولدا خنزیر کی تنه ولدا خر کی لکه ولا جوړ کی خدای ته وګور خدای نه ویریږي کم بختیان الله نه ویریږي مړې په قبر لبزه دا سکوي د لیډر د پاره خدای خفه کوي د خپل بیا نه د پاره خدای خفه کوي دروغ بوي د لیډر به ستوره نه کړو دی به دروغ وي د ما لیډر دا کړی نو تعالی لاس سره دي ظالما سدل په خوا خو مړه بیا یو خلکو د خپل خان صفت کو اجره ته بلاړ نو صفت به ولې کو چیلم به اجره کې پروت د پر لاټی په نو هغه چیلم د هغه تماکوبه د خان تماکوبه نو په بوسخکه کې باویزان دو اجي سه بیا دي کنه د خان تماکوبه هر چا کړه به تماکونو نو اب په بوسخکه کې ویزان دو نو هغه تماکوبه راواغ استل چیلم به ډک نو لاول به خان بابا ته نو یو درې سلور کا خباغه راستل نو په دې مینس کې په کېدم یو کا خو نو بیا به خان بابا ته ونیو نو هغه به بیا یو درې سلور کا خو نو د په دې مینس کې او دې بوته پزما کا ناستو په کټ کې ناستو نو د بیا یو کا خو
نو خلق به وی دا پلان کې خان ته چیلم ډکای یو کش د چیلم نو دا خو به د چیلم نه کش راخ ک صفت بده ولا کاو نو کم وخت اوس خو د چیلم کشم نشتا ازه غرق شوی او اخرت د خپل خراب کو زما در باندې رونو لخپ کېږي قسم په خدای له مې خپ کېږي دا کشر کل ما تر بچو پشان دا امزولی لکه د رونو را تخکاری او دا د رسول الله مبارک امتیان چې د قبر عذاب کې پروتي لمه دل کایله ځکه بعضې خبرې درته کوم نصیحت درته کوم ځان تم کوم او تاسو تم کوم خدای دې پیدا مونږ عمل نصیب کړي نو دا باغه کسي چې دروغ وای په موبایل باندې په نت باندې په دنیا کې خوري دا چې مرشي دغه وخت کې بوله سری تر سټه پورې دا بل وخت کې به سری تر سټه پورې وی هغه تنور کې چې د بربن الکان او جنکه او قتل دا سوکو ماشاءالله دا استاد امت دا ټول غره د پیغمبر امت خپل امت ورته خي دا حضور پاک د خپل امت قبر عذابونه خي دا هغه کسو چې په دنیا کې فحاشي خوري او فحاشي کوي الکان جنکه دا بربن دغه چې مړ شي دغه سزا اور کې بس ودی او د اور په لمبه بوچتيږي او کته کېږي زمونږ سونه بربن توپ وخت دی د جنکوم بربن توپ وخت دی او د الکانوم بربن توپ وخت دی او ټول په دې خوشاله چې موږ بربن وګورو الکانوم بربن ګرځي الکانو د جنکو جامې چولی او جنې د الکانو جامې چولی کله جنکو دا شکل ډیر خشته دی جنې پیاولین بل شکل نه ساده او کذالک دا شکل دا خشته دی دا الک د خپل شکل باندې ول اے رسول الله مبارک قسم دعا خیره کړی دی چاته کړی دی کملکان چې د خزو جامه شکل لباس او د خزو تهذیب خوخی پیغمبر وی خدای دې په لعنت نازل او کما خزا چې د الکانو په شان چال کوي داغي په شان وجود او داغي په شان جامه خوخی په دا خزا دې موي د خدای لعنت نیک بخته ټول وجود دې ښکارا کړی دي ځان دې بربند کړی دي زنا کې چې خلق ما ته وګوري په خلقو د خلقو د کتو زنام په سره لې اتو خيار خزه هو هیره د هیره شریعت خزه ته د سرو زرو په نظر کتلې دي د هیره په نظر هیره او سر زر خلق په مالوچو کې او په بکس کې پټه ساتي خزه هیره ده سر زر دی قسم په خدای دا چې په خپل پرده کې د نه دی خوبصورت دی دا چې په خپل جامه کې پټه دی خوبصورت دی نو مخ د ښکارا کړی دی او پیزه قسم رنگونه لري په مګلې اسخا مخ دی نیولې دی دا اسخا سپېمې دی نیولې دی چې کوم خپل خوبصورت ای هغه دا چل نه کوي چې دا بد شکل ای نو دکان ته لاړ شي نو هغه په رنگونه منګونو مګیو او بس بار ته بروزي پر باندې بغردي مردار شکل ته دی ګوره خبيسه الکان دې ټول په غمخته کړي ټول خلق دې په گمراهۍ کې چولې چې مړه شه او ساده نو دې بربند ته ویم او دې بربند الکانو ته هم دې جلاګا دا الکان چې د خزو په خې کې یو دا خزو چې د الکانو په خې کې نن دا جوړې رواج دي ورشه په اسلام آباد کې په دلارو کوڅو کې جګر دي یو بل پسې شپېلی وای دا څنګه ملک قسم په خدای حیران اجي صاحب د خدای پاک وبخي جی محمد امین سے وی دا ملک اسلام لغوته اسلام قربانه خلق ور کړی چې د ملک په جوړ شي په دې وخت کې به خدای اسلام راولي وی چې د دې ملک نمره تاسو کخل وی داسې بدبوئی ترازی لکه د ډیران د غړو د شکرې نه چې بدبوئی راځي ټول په موټرو کې به ما زیګر دا الکان روزي او ډک الغبه لګولي سوته ویغه سندره او جنکه په دې لارو کې په دې پټپاتونو ولاړی او په بدملو پس سر به موټر ته خوځيو ګنا پسې ورواني ګناه پیسې ګټي په ګناه پیسې ورکې ده خدای نه یریږي قبر دل نشته آخرت دل نشته سپیرو سکوي خدای ته منځو کې روجیونی سے تلاوت د قران شریف وکې دا خلک او یا غبل چې تاولی ده کم چې غنیم خشتو او نیم بدرنګو دا هغه خلق دي چې نیکی هم کړي او بدیم کړي نم دی تاولی دل الله معاف کړل نیر کې او پیواله خدای خشته کړل جنت ته لاړ او غنور چې دی ولیدل چې هغه غنم به پرې کول او نور بروچته دل دا مجاهدین دي
د دوی عمل به همیشه د پاره جاری وي لکه غنم پرې کې او راخیږي به تر قیامت پورې به دوی نیکی دی پسې جاری وي او هغه دوزخ کې د ښځې ولیدلې حضور پاک وایي واورئ ښه صحابه ته په حضور پاک نه تپوس وکړه چې دوزخ کې د ښځې ولیدې دا ولې وي دا ناشکره دي ناشکري وی یکفرن الله وی د خدای ناشکري کوي وی نه یکفرن العشیر د خاوند ناشکري کوي لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا که خد سره ټول مرتا خېګل او کلو احسان دی وسره او ټول بر او پټي غلطي در کې ولیدل پټي سوي ما رأيت منك خيرا قط اے سړی تا نه ما په جون کې جته خیر نه دی لیدل دی بلا سره سکه نو سړی دی وخت ګرم شي کنه چې خیر دی نه دی لیدل دا خپل جوړه چې دی چولې دا د چار وړي نه دا غاړه کې چې د پرسه چولې دی او دا چې اوسو وګدو پوندو کېړونه ټقارو باسي دا د چار وړي دا سار ما خام چې دا میوه خوره دا د چار وړي دي ناشکری بنه کوي خدای د خاون ناشکر دي ارسب ولا روړي خو کپوټي غلطي تی صحیح کړه یا سړی نو په جون کې مې نه خیر نه دی لیدل دا ناشکر خدای شکر وباسه اے خذو زنانو تویم چې د خدای خاطر کې شکر وباسه که خاوند له ساګ او دال مروړي وی الحمدلله ناشکری بنه کوي دا ناشکر خدای او جنت مولي دا جنت کې مې دا غریبانان ډېر زیات ولیدل غریبانان دې خوشاله شي غریبانان ولی د مال حساب کتاب سره نشتا دنیا کې غریبانان دي خو مال چې څونه ډېر دي ګوري حساب یې ډېر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وجدا سے سر موچت او کته پیغمبران مولیدل چا پیغمبر سره یو امتی روان دي جنت چا سره دو امتیان روان دي یو ډله مولیدا چې دا ټوله غاړه ډکه کړي و ما وی دا جوړ زما امت ته وی ماته فرشتو او چې دا ست امت نری دا موسی علیہ السلام په خپل امت کې روان دي وی دا سه بر وګورا وی چې بر مې قتل دا سه ډله مې اولی دلا چې د اسمان دا غاړه ډکه کړي وی ما ته فرشتو جبرئیل علیہ السلام او وی چې دا ست امت ته ست امت دو ایسه د جنت دوی سه بدمون د امت نه دوی سه یوې سبد د نورو نه دوی سه بدمون نه یوې سبد د نورو نه انور سونه دي پتهشترت اغه نور دومره دي حضور پاک وي تاسو د نورو ډلو په مقابله کې داسې لکه د تور غوي په شا باندې چې اوس پین ویختي یا د سپین غوي په شا چې یو تور ویخته وي تاسو دومره لګي او نور قومونه دون ډیر دي نو دا ټولو نه با یو عیسی تاسو نه به دوی سي جنت الحمدلله او چې دا کم خلق زما د امت جنت ته تل نو او یا در کسان دا غوینه مخ کې روان باغی نه حساب شته او نه کتاب شته هغه او یا در کسان سوکتي هم الذین دا هغه کسان دي لا یسترقون چې دمونو پسې نه ګرځي دا مطلب نه چې دم ګناه ده دا سه چې د دم جوړ کلم دا نه وای کدم اچه او دادی وی چې په دې دم کې شفاء الله واچول دا ثابت ده او کدا وی چې دم می جوړي ډاکټر می جوړي دارو می جوړي لایق تون ډاکټر می جوړي نو دا بیا غلطه خبره ده باور په الله کې علاج بکې دم به استعماله او باور بچا کې په الله بکې د دې خلکو په الله باور نشتا وی دم جوړ کړم دې خلکو په الله باور نشتا ډاکټر جوړ کړم نه ډاکټر او دم د یو سبب په حیثیت دی شفا به پکې رب العالمین وی په دې سفر کې چې په لار روانم یو ځای کې مې یو خوشبو ولیدله دا د ابو هريره حدیث هم دی او د حضرت انس هم دی ناشنا خوشبو مې ولیدا ما د جبرئیل علیہ السلام نه تاسو کو جبرئیل دا خوشبو د کم زیاده واه بل شان خوشبو وا وی دا الله رسوله دا د فرعون دا ګومنځ والا وینځ د قبر خوشبو د جتا محسوس د فرعون په کور کې یو
جنې و د فرعون لور لا او د فرعون ښځې له به ګومنځ والا یعنی خدمت په کوسم بعد زنانه وي چې هغه زنانه خدمت کوي یو ځل یې ګومنځ د لاسه پرې وته نو دې جنې وی الله د فرعون غلور وته وی دا چې غری چاته واله وی دا مخبل الله ته واله نو فرعون به وی انا ربکم الاعلى استاسو لوی خدای زیمه هغه خو به خدای وی زما پلار یاده وی نه زما رب دی بل د دې ټول کائنات او خالق او مالک دی ماغه ته چې غواله ستا پلار خو خدای نه دی بس هغه اطلاع فرعون ته ورسېدل فرعون هو خيار وخت پته دا جنیرو وختل دا زما په محل کې زما په کور کې پرون چاته چې غواله ما خپل رب ته وایي رب خو رزم به ته مې رب نه ډوډۍ خود درکو جامه خود درکو جون خود زما په لاس کې روز بروډۍ بنده کمړه بشي ډوډۍ به درکوم جام دی به ارته خو زما په لاس کې اجنه وته تاله سوق درکې ساده پلار رب سوق ستاره نکرب سوکو د دې مارغانو رب سوکته په دریاب کې د کبانو رب سوکته بس فرعون لا علاج بالکل بے جواب اډریو کوي دا په پالسي کو او داسې سزا به ورکوم چې په مخدز مکه مې داسې سزا ډو چاله ورکړي ولې چې سبب بل څوک زما د خدای نه انکار وکړي څوک درجه ته بل وخت به درته وي مرونو خو دوه مرته وي چې دا غریب آرام استل او پلاسونو خپو یې ول میخونه ټکوال میخون او چې کم بالغان بچیو د دې مور په مخ کې په بټه وسوځول کما ته خدای وینو پرېدم دی وینه تا خدای نه ته خدای نه الله هغه دې چې د انور اوس په مې راخجې د دې خالق او مالک دی ته خدای نه او غریب بیا پلاسونو خپو ول موږي ټکوال او یو ماشوم بچی ولا راوست هغه ول پسینې د پاسه لال دومره ظلم ظالم کو ور سره فرعون ها تکلیفو تیرې کا برداشت کا لیکن رسول الله مبارک چې د دې جنې په قبر را تیرې دا نو داسې خوشبو پیو لګې چې بل خاص خوشبو وا نو جبرئیل علیہ السلام ته دا خوشبو د کم زینا وی دا اغه ګومنځ والا وینځ د قبر خوشبو ده ټول مر خدای جنت ولا دا ناشنا سيزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې معراجونو په دې سفرونو کې لیدلې یقظتن او منامن چې کوم معراجونه دي پټولو کې حضور پاک دا لیدلې دي او د خپل امت ته او صحابه کرامو ته بیان کړی دي او دا د قبر عذابونو چې امانت مخ کې و زمون کلی مبارک پیغمبر له خدای ډېر لوی شان ورکړي یوازې د معراج دا سفر کوم منامن د خوب معراج دی او کده ویخه معراج دی ما خو تاسو ته دواړه یو حقیقت پنځه منځونه په فرض او بیا چې راغی په سبا له جبرئیل علیہ السلام راغی نو دا 10 چلی وته او 10 په مخکې حضور پاک کو د دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیہ السلام په طریقه لګي او عمل وکړ او پورا او 10 طریقې وته خو جبرئیل علیہ السلام او بیا راغی جبرئیل علیہ السلام د بیت الله په خوا کې د بیت الله شریف دروازې سره نږدې وته پنځه منځونه وکړل د ماسپخین منځ یو ته پاول او کې وکړو بیا وته مازیګر منځ پاول کې وکړو بیا وته ماخام منځ پاول ټیم کې وکړو بیا د ماسختن پاول ټیم کې بیا د سحر پاول ټیم کې او بیا د ماسپخین منځ وته په اخر وخت کې وکړو د مازیګر مت په اخر کې وکړو د ماخام په اخر کې وکړو د ماسختن په اخر کې وکړو او د سبم په اخر کې وکړو او بیا وته وی ها دا وخت الانبیاء من قبل دا چې ما د تکم وختو کې منځونه وکړل دا خو دي ور دي پامیاس کې ستاده پارا وختونه د مانزه امت روایت مشهور دې پنځو منځونو مخکې با رسول الله مبارک د سار منځ کو او بعض علما د ماسختن یاد یو بعض د مازیګر یاد د ماسختن یاد مازیګر دا منځ به کو دا دوه منځونه او بعض علما وی دا په فرض او بعض علما وی چې نه فرض نو دا نفلی او حضور پاک بکون او صحابه سره به جمع کول ځکه د پیریانو د اسلام چې کم
آیت نازل شوی دی او پیریانو د حضور پاک تلاوت د سار مانځه کې اورېدلې دی او خدای پاک مسلمانان کړي دي نو هغه د معراج د واقع نه مخکې مسلمانان شوي نو معلومیږي دا چې د معراج د واقع نه مخکې حضور پاک په د سار مانځ کا زمارونو دا مې صرف د رجب د میاشتې په بنیاد د زبرګې د میاشتې په بنیاد د معراج د واقع ستاسو مخکې ذکر کړه او د شعبان د شوق قدر خبرې ما تاسو ته تیره جمعه ویلې نو سعودي والا خو نن د شوق قدر ورځ حساب کړی ده او زموږ پاکستان کې چې میاشتې دې شوې ده نو هغه سبا د خالي ورځ د شوق قدر ورځ ده نو دې کې نور څه د شریعت کې داسې سخت اعمال نشته چې خامخا به اعمال کې او مبارک شپه ده نو د رب العالمین د عبادت پکې وکړي خدای پکې رضا کې او د الله نه سوال وکړي چې الله زموږ په تقدیر کې رزقم فراخ ولکې حلال وسره وای او الله زموږ په تقدیر کې نیک اعمال ولیکي دا سوال کوي او سباله روزه پدې کې څه لازم ملزوم نه راغی د عاشوري ډیر خلک د تمانه تپوس کوي د خلکو دا خیال دی بچو باندې فراخه روزي هغه د عاشوري ورځ ده او هغه روزه چې په کې ډېر لوی ثواب لري په شریعت کې ثابت ده هغه د عاشوري ورځ ده ادا نه ده خلک دا ګمان کوي چې ګنې دا هغه ورځ ده چې بچو له فراخه رزق ورکړو چې پکې ونیسه ادا نه ده هغه د عاشوري اسه خبره که څوک روزه نسی پکې نو بهتره خبره ده او شریعت کې پدې کې روزه سره لازم ملزوم نه چې خامخا پکې تونه سي او کني سي خبره او بچو لري د هغه د عاشوري دروازه خبره ده د دې دروازه خبره نه ده او مبارک شپه ده نو پدې شپه باندې د الله عبادت وکې او دروازه کني سي روزه نو ډیره بهتره خبره ده مې نور فضایل درته په مخ کې جمعو کې ملي او 13 جمعه مې درته ویلې ده دعا کې چې الله په مو باندې رحم الله موږ له عبادت توفیق راکړي الله د نیک اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسم پریشانو آفتونو مصیبتونو پامن کې وساتي زمونږ ځخونو ما دیر ته تلیم دا سورو دی په دیر کې ما او زمونږ دلته په دې اسېزو کندې کې دا دغه نذیر کاکا ټبر وفات شوی نذیر کاکا ټبر ډیر خبيبي و ډیر نیکه خزاوا ډیر نیکه خزاوا دعا وته اخلاص نو کې چې له مغفرت نصیب الله دې مغفرت نصیب کړي تاخینی د دخینی وفات شوی و دعا وته کې او دا زمونږ په مفتی آباد کې دا سفید ګل سفید ګل دی مور مړوا ډیر ایرام ډیر نیکه خزا او غریبي او شپک کال پر پسې غریبي بیماری تیر کړي نو سفید ګل دی مور د پاره او د نذیر لالا د ټبر د پاره د دخینه مو اغي د پاره ټول د پاره دوه کې چې له مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي خدای د قبر تیارې پیرانا کړي الله ټول وارثان ولا بچو له صبر ورکې او د نور غمونه پامن کې وسات یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحت او شفا ورکې الله چې کم قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله چې چاته څه پریشانې دي پریشانې په خوشاله باندې بدلې زموږ د مدرسې سره د جمعه سره باندې دوستانو تعاون کړي دعا وتاو کې چې الله دا غي بدلې اجرونه په دواړه جهان ورکړي او الله پاک زموږ نه دین کاروالي خدای د سودونو د حرام خورونو په حرامونو په من کې وساتي او الله د حلال او فراخ روزي را لري دوه کې د رمضان مبارک میاشت روانه ده خدای مونږ ټول د بیت الله عمرونه بوته او په تقدیر کې په قسمتونو کې مهاجونه ولیکي یا الله چې چاته څه پریشانې دي په خوشاله یې بدلې چاته څه مشکلات دي وارث خان قاری صاحب زمون غریب بیمار دي ما اورید چې پرون نه بل بیا هسپتال ته بوته دي دعا وتاو کې د اخلاص نه ډیر ښه انسان چې له مغفرت نصیب الله روح صحت نصیب کړي یا الله روح صحت نصیب کړي الله روح صحت نصیب کړي توله شفا ورکړي یا الله چې څومره بیماران دي شفا ورکړي د چا چې بچی نه یا نارینه اولاد نه زړه د اخلاص نه دعا کوي چې الله صحتمن او دیندار او صالحه نارینه اولاد ور نصیب کړي او چې چاته څه پریشانې دي الله په خوشاله یې بدل کړي زموږ د جمعه ته د ډېر ډېر خلک راځي د مانځه د پاره الله په یو قدم ولا اجرونه او برکتونه ورکړي تم د دین او د دنیا د دواړو برکات نصیب کړي برحمتک یا